صوبایي وایس چیرمن شمشیر خان فرزند او د دې عوامو یا قومي وطن پارټۍ د ورکر په حیثیت باندې تاسو مخاطب یم. نن څنګه چې تاسو ته پته لګي چې د حیات محمد خان شیرپو شهید برسي را روانه ده. دا یو روایت دی چې دا هر کال منځلي کېږي او په 11 تاریخ باندې دوی برسي ده. نو دې عوامو ته زه دا وایم چې دا زموږ مشرانو د دوی د مل لپاره، زموږ د پښتنو لپاره، د پښتنو خاورې لپاره د هغوی چې څه کنټریبیوشن و، کمې قربانۍ وې، نو چا نه پټې نه دي. دا حیات محمد خان شیرپو شهید یو داسې شخصیت و چې په ډېر کم عمر کې دوی ته اقتدار میلاو شو، ذمهدارۍ پرې راغلې. تقریبا 34-35 سال عمر کې دوی ته ګورنرشپ میلاو شو. او دا د هغه وخت کې خبره ده چې کم وخت کې د امنیت دور و، ډیکټیټرشپ دور و، او دوی راپاڅېدل، تحریکونه سټارټ و، خلک جیلونو ته تلل. نو دا هغه وخت کې دوی مقابله وکړه او دوی اقتدار کې راغلل. او چې کله اقتدار کې راغلل نو خپلې دروازې د خپل عوامو لپاره، د خپل پښتنو لپاره کلاو کړې. خو بدقسمتۍ نه په 8 فروری باندې کوم حادثه راغله، نو هغه چا نه هېره نه ده. هغه سوچ او هغه ویژن روان دی چې موږ جناب آفتاب احمد خان شیرپو، جناب سکندر خان شیرپو سره موږ روان وو. د هغوی چې کوم فلسفه ده، د هغوی چې کوم سوچ دی، د هغوی چې کوم خیالات دي، په هغې باندې موږ روان وو. ټیک ته هغوی نشته، خو چونکې حیات محمد خان شیرپو شهید وطن زموږ په زړه کې جمدی دی. او دا موږ د عوامو ته میسج ورکول غواړو، د خپل لیډرانو ته وایو چې موږ دا یو سولیډریټي یکجهتي تاسو سره کوو. دا برسي چې کله راشي دې کې د عوام تاسو ودرېږي. دا موږ ډاډګیرن درکوو چې انشاءالله په دې برسۍ کې به موږ بھرپور شرکت کوو. او دا تیاری او دا هلې ځلې چا نه پټې نه دي چې تاسو 400 ته راورسئ. نو تاسو وګورئ کومه فلیکسونه دي، بورډونه دي، ډنډې دي، ټوپې دي، کم جوش او ولوله ده، نو هغه روانه ده. او انشاءالله موږ په 11 تاریخ باندې شیرپو ته ځو او انشاءالله د PK 57 نه بھرپور جلوس وځي. زه د خپل عوامو ته، مشرانو ته، کشرانو ته دا میسج ورکول غواړم چې دا ورځ مه هېروئ، ځکه چې موږ وایو حیات محمد خان شیرپو شهید زموږ په زړونو کې جمدی دی. چې هغه جمدی دی بیا به دا ورځ باندې تاسو خپل هر څه پرېږدئ او تاسو به روزئ. موږ به خپل مشران سره ودرېږو او دوی ته به ښایو چې څنګه موږ دا ناره وهو چې هغوی زموږ په زړونو کې جمدی دی. نو انشاءالله به یو دا شان دی. او زه خپل عوامو ته دا وایم چې تاسو 10 بجې په 11 تاریخ زیارت ورځ ده، د صوبایي وایس چیرمن شمشیر خان ودرې ته به تاسو راځئ او دې ځای نه به موږ جلوس شکل کې وځو. او انشاءالله موږ به خپل عوامو ته، د خپل علاقې ته، پېښور ته او د ټول پاکستان ته به انشاءالله موږ ښایو چې موږ خپله برسي څنګه مناوو. دا به سره موږ مناوو، نو دا به انشاءالله موږ ښایو د خلکو ته. نو تاسو ته زه دا ریکویسټ هم کوم او دا ته وایم چې شهید وطن دپاره تاسو په دا ورځ روزئ او په جوش طریقې سره به ځو او موږ به د مشرانو ته ښایو چې تاسو سره موږ په هر سخت وخت کې ولاړو، موږ نه دی هېره او انشاءالله د هغوی سوچ او ویژن باندې موږ کار کوو.